الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشراف امتي حملة القرآن واصحاب الليل صدق الله العظيم. محترم مسلمانان ورونو، ما چې کوم حدیث مبارک ستاسو مخې ته ولوستو، د دې حدیث مبارک ترجمه داسې ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي زما په امت کې غوره خلق هغه دي چې کم قرآن چوتونکي دي او د شپې منځونه کوونکي دي، دا غوره خلق دي. نو د دې حدیث مفهوم او خلاصه او هغه نچوړ داسې دی. په دې حدیث مبارک کې دوه خبرې دي. یوه خبره د عالم سره په محبت باندې را، بله خبره د شپې په منځ باندې را. شپې منځونه خو ټولو ته پته ده چې کم کس را پاتسي او د شپې تهجد کې منځونه کې دا الله سره خبرې دي، الله ته نزدېکت دی، دا خو بل اتفاق خبره ده. دا دویمه خبره چې عالم اوچتون کې د قرآن دپاره دی، نو عالم دا دین خدمت کوي. منګ او تاسو له پکار دی چې دا عالم سره مینه او محبت وکړو، عالم ته بد ونه ګورو، د عالم سره په یو سب کې ودرېږو. پیغمبر علیه السلام فرمایي په تفسیر کبیر کې تقریبا 281 صفحه، پیغمبر علیہ السلام فرمائے من اہان العالم فقد اہان الدین ومن اہان الدین فقد اہان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نور حدیث مختا غټ ته، او پیغمبر علیہ السلام فرمائے کم کس چې د عالم بیزتی وکړه د دین بیزتی وکړه، او چا چې د دین سپکاوی او بیزتی وکړه د پیغمبر علیہ السلام بیزتی وکړه، او چا چې د پیغمبر علیہ السلام اهانت او بیزتی وکړه د الله رب العزت د ښکاره خبره چې بې عزتي وکړه، او چا چې د الله بې عزتي وکړه په تحقیق سره الله به د قیامت په ورځ باندې ذلیل او رسوا کړي. نو موږ او تاسو ته پکار داري چې د عالم سره مینه او محبت وکړو، د عالم سره په یو سب کې ودرېږو. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي المرء مع من احب، چا چې د چا سره مینې قیامت کې به د حق سره. نو موږ او تاسو ته پکار دي چې د عالم سره مینه وکړو. موږ او تاسو به سبا د عالم سره په قیامت کې، او عالم به د پیغمبر علیه السلام سره. نو بعینه موږ داسې لکه پیغمبر علیه السلام سره شو، او موږ به خامخا جنت ته ځو. موږ او تاسو په کار دی چې په دې حدیث باندې عمل وکړو، د شپې منځونه وکړو، د عالم سره محبت وکړو.